د سورت فتح د سورت محمد سره مناسبت داره چې په دواړو سورتونو کې ذکر د منافقینو دی د کفارو ذکر دی پکې او مومنان مخلصین د هغو ذکر دی په مخکینی صورت کې استغفار دی چې فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبک ذکر د استغفار دی او په دې صورت کې ذکر د وقوع د مغفرت دی لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبک وما تأخر چې هغه مغفرت هغه واقع شو الله ته د بخښنه وکړه په مخکینی صورت کې کلمات طیبه ذکر شو چې فاعلم انه لا اله الا الله داره او د دغه کلمې طیبې نه په دې صورت کې تعبیر کړی دی په کلمې د تقوا سره وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها كلمة التقوى أنا مراد كلمة لا إله إلا الله فسورة محمد کی ویلیو وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا داوی او دلته فتح مکرالا پدې فتح سره استبدال حاصل شو حالت بدل شو مکه فتح شو نو تبدیلی رانله چې مکه فتح شو د کافر په لاس کې و د مسلمانانو لاس ته راله هغه دیو د حق نه وکړه د کافرانو الله یستبدل قوما غیره په بدل د هغه کې یو قوم بل راوست مخکې دا خلک کافرانو اوس مسلمانان شو مکه او دا استبدال داسې راغی چې مکه مخکې دارالهجرت و د مکه داسې کور و چې د دې نه به د هجرت کو اوس دا دارې چې پته شوه دارې امن وګرځېد په سورت محمد کې قتال ذکر شوی دی او هغه قتال په اذا لقیتم الذین کفروا په ضرب الرقاب قتال ذکر دلته فتح ذکر ده فتح و معنا د نصرت دی چې دا په قتال باندې مرتبه ده دعوه د صورت په دې کې بشارت دی نبی علیه السلام له په فتح مکه بیان د عظمت د شان د نبی دی بشارت د مومنانو له په انزال د سکینه او مسله توحید په دې صورت کې ذکر شوی ده خلاصه د صورت چې په دې صورت کې د مومنانو دپاره بشارتونه دي او دوه لوی بشارت ذکر شوی دی یو د نبی لپاره لیغفر لك الله ما تقد بل لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات دادی بیان د صدق د رسول دی عظمت د شان د رسول دی بیان د قباحت د منافقینو ذکر شوی په دې کې حالات د صحابو ذکر شوی په صورت کې هغه چې صحابه چې په حدیبیه کې د دې صحابو لپاره بشارات دنیوي او اخروی دي
په دې صورت کې زجر ذکر شوی دی منافقان لره. دا د دې صورت خلاصه. انا بشک من فتحنا لك فتحا، بشک من فتح درکړل تا ته فتحا مبینا، فتح واضحه. اوس فتح واضح نه چې شی مراد دی. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی ذکر کوي چې منګه را وګرځېدو د حدیبیې نه شپږم کالو د هجرت، او نبی علیه الصلاة والسلام وته د دوشنبه ورځ وه، میاشت د ذوالقعدې وه، او نبی علیه السلام 13 ورځې د پاسه یا 20 ورځې دا په حدیبیه کې و. بیا نبی علیه السلام را وګرځېد. عبدالله ابن مسعود وایي په دې اسنا کې چې موږ تلو چې راله نبی علیه السلام ته وحی، او کله به چې په نبی علیه السلام باندې وحی نازل شوه نو دا په دې باندې ډېر سختي به وپي. د نبی علیه السلام نه وحی درې شوه او په دې باندې اثرات د خوشحالۍ وو، هغه چې د الله خوښي د خوشحالۍ اثر. نو موږ ته خبر راکړه چې الله په ما باندې دا آیات نازل کړ چې انا فتحنا لك فتحا مبینا، دا چې دا حدیبیه کې چې کومه تاسو دا صلح وکړه دا فتح ده. دا بس عمر رضی الله تعالی ذکر کوي چې ما سوال وکړو د نبی علیه السلام نه د یو شي درې کړه نو جواب یې رانه کړ. عمر رضی الله تعالی وایي چې زه خفه شوم چې په ما کې به قرآن نازلېږي، مخکې لاړم لہذا عمر رضی الله عنه چې رسول علیه السلام ما ته آواز وکړو زه را طلب کړم. چې زه رالم نو رسول علیه السلام ما ته دا وویله لقد انزلت خامخا په تحقیق سره نازل شوی دی ما باندې الله تعالی صورت چې غوره دی ما ته د دنیا او د هغه چې بری کړي، او هغه انا فتحنا لك فتحا مبینا. او د فتح د صلح حدیبیه دته الله فتح ویله. رسول علیه السلام خوب لیدلی و هغه دا دی چې په دې صورت کې د رسول علیه السلام هغه خوب هم را روان دی. لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین. دا خوب دلی نو دغه خوب موافق رسول علیه السلام روان شو، او رسول علیه السلام 1400 یا 1500 صحابه کرام ورسره عمره لذي. خالد بن ولید مقابله تراوته دی. رسول علیه السلام د چې پته ولګېده نو هغه لار بدل کړه، مقام د حدیبیې ته لاړ. په حدیبیه کې د رسول علیه السلام اوښه کې پرېوته نه ځي. رسول علیه السلام چې دا بنده کړله حابس الفیل، هغه ذات چې اتي بند کړی. لہذا د دیو په مابین کې تلل راتلل شروع شو. رسول علیه السلام مکه مکرمه ته خیراش ولېږه چیرې دا هغو ته د رسول علیه السلام پیغام ورسوي.
نو هغه د رسول علیه السلام پیغام ورسو. هغه وویل چې موږ رسول علیه السلام چې عمرې له راغلی دا د جنګ اراده نه کوي، صرف عمره کوي ځي. مشرکانو پرې نه ښه. رسول علیه السلام عثمان رضی الله تعالی عنه ولېږه. عثمان رضی الله تعالی عنه چې ولېږه نو هغه هلته ونیو، قید یې که. واقع را روانه رسول علیه السلام په حدیبیې په مقام د یوې ونې لاندې کېناست، د صحابو سره بیعت کو. بیعت ته بیعت الرضوان وایي. مشرکان چې خبر شو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه یې را پرېښود، دا بیعت یې به جهاد کو. په دې کې وپوت کسان تلل راتل شروع شو. سهیل بن عمر راغی، د رسول علیه السلام سره معاهده ولیکله شوه. دغه معاهدې ته صلح حدیبیه وایي. دا د 10 کالو دپاره وه. په دې صلح کې دا و چې څه کال به دیو واپس کیږي، کال له به راځي عمره به کوي، 3 ورځې به په مکه کې اسلحه به د دیو په نیام کې. د مکې نه چې څوک د دیو سطله هغه به نه وباسي. په دې صلح په ټیم کې چې د 10 کالو لپاره ده، په دې صلح کې چې کم کسان ایمان یې راوړ، مکې ته لاړه، مدینې ته راله، هغه به موږ ته راواپس کوئ. او که ستاسو نه څوک سړی کافر شو راغی، لہذا هغه به موږ نه درکوو. په دې شرط هم ورسره رسول علیه السلام صلح وکړه. او د عربو کمې قبیلې چې د چا سره به مرګستیا کېږي په هغه کې تللی شي، لہذا په دې باندې صلح وشو. په 3 کاله کې تقریبا 3 کاله لا نو تیر شوي چې د ډېرو خلکو ایمانونه راوړو. حتی چې بیا په مکه به قریشو دا صلح ماته کړه. د دیو بنو بکر سره مرګستیا وه، هغو حمله کړې وه په بنو خزاعه چې د رسول علیه السلام ملګري وو، او دیو د بنو بکر مرګستیا وکړه قریشو، صلح ختم شو. نو دې صلح ته الله تعالی فتح مبین ویل. یو سړي د صحابو نه ویل چې والله ما هذا بفتح، دا خو فتح نه ده. ځکه ولې فتح نه ده؟ هغه سړي خیال دا و چې موږ یې مکې ته نه یو پرېښودي، احرامونه هم تړلي، عمرې له راغلي وو، پرې نه ښود، او بیا بېرته راوځو. نو رسول علیه السلام ورته دا ناکاره خبره دې وکړه. هغه ویل دا اعظم د فتح ده، ځکه چې مشرکان راضي شو چې تاسو د خپلو بلادو نه په نرمۍ سره دفع کړي، صلح درسره وکړي. اوس هغو ستاسو نه سوال له صلح کوي، هغو ستاسو کې شوق لري چې تاسو هغو لره امان ورکوي. او الله تعالی هغو اوس تاسو نه بد ګڼي، هغه چې مخکې دیو کوم بد به ګاڼه، دیو ستاسو قوت طاقت دا اوس هغو بد ګڼي. الله تعالی تاسو په هغو باندې غالب کړئ، او سالمین، غانمین، مأجورین بیرته تاسو را واپس شئ. نو دا اعظم د فتح ده. په دې نه معلومه شوه چې دا آیات د فتح مبین چې ویل دا صلح حدیبیه ده. امام مجاهد ذکر کوي چې مراد د فتح نه فتح د خیبر ده. خیبر په 8 برده باندې د مدینې نه دی جهاد د شام ته. نبی علیہ السلام په محرم کې په 1 کال د هجرت دغلته وروتی خیبر ته.
څه د پاسه 10 ورځې هغه محاصره کړی و حتی چې الله تعالی خیبر فتح کړ. په خیبر کې یهود اوسېده. دغې ته غزوې ته غزوې فتح خیبر وایي. بعضې علما د دې فتح نه فتح د خیبر اخلي. بعض علما ذکر کوي چې د دې فتح نه مراد فتح د مکې ده. بعضې دا او بعض علما ذکر کوي چې مراد د دې فتح نه فتح د روم ده چې موږ فتح درکړې وه تعالی د روم یعنې رومیان هم کامیاب کړي ستا د وجې نه. چېرې مؤمنان په دې باندې خوشحاله شي چې مؤمنان په دې خوشحال شي رومیان غالب شو په پارس باندې. په دې کې اختلاف دی چې مکه مکرمه خو فتح شوې ده خو امام شافعي ذکر کوي چې مکه فتح شوې ده دا په صلح سره ده. مکه فتح شوې په جنگ سره ده په جنگ. او دا مذهب د احناف هم دی ځکه چې دغلته امر په قتال سره راغلی. خالد بن ولید میدان ته راودرې په مکه په فتح کولو کې. نبی علیه السلام ویلي چې احلت لی ساعة من النهار چې دا زما دپاره په د ورځې لږ ټیم حلاله شوې ده. په دې کې جنګ زما لپاره لږ ټیم حلال شوی دی په مکه کې. مکه چې فتح وشو نو پنځلس ورځې رسول علیه الصلاة والسلام هلته مناسب هلته قایم و. نو لہذا د مکه مکرمه دا فتح شوې څنګه ده؟ دا په صلح سره نه ده بلکې دا په جنګ سره فتح شوې. دا مطلب بعض علما ذکر کوي چې فتح نه دا د فتاحې نه دی. فتاح حکومت ته وایي قضا ته وایي. نو مطلب د دې نه دا دی انا بېشکه موږ فتحنا لکه منګه فیصله کړې وه ستا دپاره په اهل مکه چې ته او مرګرې ستا به بل کال ته داخلېږئ مکې ته او تومره به کوئ. بعض علما دا ترجمه کوي. بعض علما ذکر کوي چې مراد د دې فتح نه هغه دی چې الله تعالی نبی علیه السلام ته فتح ورکړې وه په اسلام سره په نبوت سره په دعوت سره په حجت سره په دا ټول کې مراد دي. ما هر حال مراد د فتح نه صلح حدیبیه ده. ډېر علما په دې دي. دا نور هسې اقوال دي. اوس اخوا ګورئ لیغفر لک الله د دې لپاره چې بخښنه وکړي تا ته الله تعالی ما هغه تقدمه چې تېر شوی دی من ذنبک د خطاګانو څخه د ګناهونو څخه وما هغه تأخر چې وروسته دی ویتم نعمته علیک او تمام الله چې تمام کړه تعالی نعمت ول بدمنی ویهدیک صراطا مستقیما او دروخه الله تعالی تا صراطا لار مستقیما نیغه لام د پاره د عاقبت لیغفر لک الله د دې لپاره پاتم چې الله بخښنه وکړي تا ته. هر نبي ته مخکیني وروستني ګناهونه معاف دي خو د نبي علیه السلام خصوصیت دا دی چې د هغه په حق کې الله اعلان کړی دی چې لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک او ما تأخر. او د دې وجې نه دا د هغه شفاعت کبرا د ورځې به قیامت رسول علیه السلام مستحق دی ځکه چې د دې په حق کې الله اعلان کړلی. وینصرک او امداد کوي الله تعالی استا نصرا عزیزا امداد مضبوط. هو الذي الله تعالی هغه ذات دی انزل السکینه چې نازل کړی الله تعالی سکینه آرام په قلوب المؤمنین بړون د مؤمنانو کې د مؤمنانو بړونو کې الله سکینه او آرام نازل کړو. لیزدادوا د دې لپاره چې زیاتې کړي هغوی ایمان مع ایمانهم سره د ایمان د هغو سره چې خپل ایمان زیاتي.
ولله خاص الله لره لښکرې د اسمانونو دي او د ځمکې دي او دی الله تعالی علیم علیم حکیم حکمت والا. امام بخاری وایي لقیت اکثر من 1000 رجل من علماء، د زر پورې د زر نه زیات سړو د علماو سره میلاو شو. فما رأیت احدا منهم، ما نه دی لیدلی یو د هغو نه چې اختلاف یې کوو په دې خبره کې چې ایمان قول و عمل یزید و ینقص، چې ایمان قول دی عمل زیاتې کېږي او کمیږي. او موږ وایو چې ایمان کمالي چې عمل ته جز واخلي دا زیاتې کېږي او کمیږي، او دا ایمان زیاتې کېږي کمیږي او دغه ایمان مرکب هم دی. ولله خاص الله لښکرې د اسمانونو د ځمکې دي او دی الله تعالی علیم علیم حکیم حکمت والا. دا چې نازل شو لیغفر لک الله لیدخل، تاسو ګورئ لیدخل المؤمنین چې داخل کړي الله تعالی مؤمنان او مؤمنان زنانا جنات جنتونو ته چې بهیږي به لاندې د هغې نه الانهار، ولې همیشه به یې په دې کې ویکفر عنهم سیئاتهم، او پټ به کړي الله تعالی د هغو نه سیئاتهم ګناهونه د هغو. وکانه دی ذلک دغه په نزد الله تعالی باندې فوزا عظیما، کامیابي ده عظیما لویه، دغه په نزد الله کامیابي ده عظیما لویه. لیدخل داخل کړي الله تعالی مؤمنان. دا آیات چې نازل شو لیغفر لک اللهم، صحابه نبی علیه السلام ته وایي هنیئا لک، ستا لپاره دې مبارکي یا رسول الله. خو زموږ دپاره سړي په ماله نه، زموږ دپاره سړي موږ خو هم ایمان راوړلی. الله له دې مؤمنانو په حق کې دا اعلان وکړو چې لیدخل المؤمنین، داخل به کړي الله تعالی مؤمنان او مؤمنات زنانه جنتونو ته، د مؤمنانو دپاره دا جنتونو ته به داخلي. ويعذب المنافقين، وعذاب ورکړي به ورکړي الله تعالی منافقینو ته او منافقانو زنانو ته، مشرکانو ته او مشرکانو زنانو ته. الظانین بالله، ګمان کوونکي په الله باندې، ظن السوء، ګمان بد، چې هغو په الله باندې بد ګمانونه کوي. علیهم په هغو باندې دائرة السوء، گردش دی بد. وغضب الله علیهم، او غضب د الله په هغو باندې. ولعنهم، او لعنت لګړی الله تعالی په هغو باندې. واعد لهم، او تیار کړی الله تعالی د کافرانو دپاره جهنم، جهنم وساءت مصیرا، ناکاره ټکانه ده دا جهنم. وساءت ناکاره جهنم مصیرا، د جهاد د ځای د ګرځېدلو نه، چې جهنم ناکاره دی. انا ارسلناک، بېشکه موږ لېږلی تعالی ای نبي شاهدا ګواه و مبشرا زیره ورکوونکی و نذیره ویرونکی. لتؤمنوا، د دې لپاره چې تاسو ایمان راوړئ بالله په الله ورسوله او په رسول الله، وتعزروه، تاسو تایید وکړئ د رسول، وتوقروه، او تاسو تعظیم وکړئ د رسول، وتسبحوه، تاسو تسبیح بیانوئ د الله بکرة په سبا کې، واصیلا، او مازدیګر کې، اصیله بیګا کې. لتؤمنوا کې خطاب نبی ته دی، امت د هغه ته دی. نو لہذا نبی به په الله باندې ایمان راوړي او په خپل رسالت باندې به هغه ایمان راوړي. بعض علما ذکر کوي چې په لتؤمنو کې خطاب امت دی، او دا لتؤمنو علت دی دپاره د محذوب. فعلا کړی دی الله تعالی دغه ارسال، دا نبی رسول کړلی. ولې؟ لتؤمنو بالله، د دې لپاره چې تاسو ایمان راوړئ په الله باندې، ځکه رسول نبی کړلی. یا او قل لهم، د دې خلکو ته وایه چې ایمان راوړي. وتعزروه، تاسو به تاکید کوئ د دې رسول، او وتوقروه، تاسو به تعظیم کوئ د رسول. ان الذين بشکه خلق یبایعونک، چې بیعت کوي هغو ستا سره. انما بشکه یبایعون الله، بیعت کوي هغو الله د الله سره. ید الله لاس د الله تعالی فوق ایدیهم، پاسه د لاسونو د هغو دی. فمن فسح، هغه څوک نکسه چې ماتې که بیعت، فانما بشک ینکس ماتی علی نفسی، په نفس ول باندې. ومن اوفا، او هغه چا چې پوره کو بما هغه څه عهد علیه الله، چې وعده یې کړله په دې باندې الله د الله سره.
پس یؤتی نو زر دا چې وربکې الله دغه ته اجرا عظیما اجر لوی. ان الذین یبایعونک صحابه د رسول الله علیه السلام سره بیعت وکړو، وروسته به دا واقعه د بیعت را روانه ده انشاءالله، هلته به لږ بحث هم وکړو. دا بیعت په څه باندې و؟ صحابو دا بیعت په څه شي کړی و؟ دا بیعت په موت باندې، په نصرت د نبي، چې ای نبي موږ به ځان ستا په امداد کې وژنو. دا صحابه دي چې نبي ته وایي ستا په امداد کې موږ ځان وژنو په دې بیعت کې. یا دا بیعت دیو په دې باندې کړی و چې دیو به نه تښتي د قریشو نه، د قریشو زموږ جنګ چې راغی موږ به تېرې ته دا دی. یبایعونک دا تعبیر د مضارع کړلی لپاره د استحضار، چې هغه حال له ماضیه حاضر کړي. د جابر رضی الله تعالی عنه تپوس وشو چې تاسو په ورځ د حدیبیې څو کسان وئ؟ نو دوی وایي چې موږ 1400 وو. نو موږ د رسول علیه السلام سره بیعت کړی و او ابوبکر عمر رضی الله تعالی عنه د رسول علیه السلام لاس نیولی و داسې لاندې راوري نه، لاس یې دغه نیولی او دا ونه کې کار وه. جابر ته موږ ټول بیعت کړی و د رسول علیه السلام سره بغیر د یو منافق نه چې جد بین قیس دی هغه نه و کړی. دا د ده اوښو د خپل اوښې د ګېډې نه د هغې د شا نه پټ شو او د قوم سره دا نه وتلی، بیعت یې ونه کړ. او دا صحابه کرام بیعت کړی ید الله پای لاس د الله پاسه لاس مراد د لاس نه طاقت د الله دی پاسه د لاسونو ستاسو د الله طاقت ستاسو باندې پاسه ید الله مع الجماع. سیقولون لک زرده چې وایي تا ته المخلفون وروسته پاتې کړی شوي خلک من الاعراب د بانډچو نه چې دا ستا سره نه دي تللي عمرې له، دا به تا ته ووایي وروسته. او دا شغلتنا چې مشغوله کړي موږ لره اموالنا مالونه زموږ و اهلونه و اهل زموږ فاستغفر لنا ته بخښنه طلب کړي زموږ دپاره. یقولون وایي هغو بألسنتهم په ژبه خپلو باندې هغه چې نشته به لوندلي وکړي. قل ته ورته وایه فمن یملک لکم څوک دی چې مالک به وي ستاسو لپاره د الله نه شیئن چې شی ان اراده کې اراده ولري الله تعالی په تاسو باندې ضررا د ضرر یا اراده ولري په تاسو باندې نفع د نفع. بل کان الله بلکې دی الله تعالی تاسو عمل کوي خبیرا خبردار. سیقول زرده شوی ته المخلفون خلک چې وروسته پاتې شوي د اعرابو نه چې هغو قبیله غفارو نو ځای نه دي اسلم دي اشجاع دي چې دا وروسته پاتې شوي نو دا به تا ته دا وایي چې موږ مشغوله کړي موږ در معذور. بل ظننتم بلکې تاسو ګمان کاو ای منافقانو الله ینقلب الرسول چې هرګز نه راګرځي رسول والمؤمنون مؤمنان الی اهلهم اهل خپل ته اهلونه خپل ته ابدا همیشه. وزوینا ښایسته کړل شوی دغه بړو ستاسو کې وظننتم او تاسو ګمان کړی ظن السوء ګمان بد وکنتم وایي تاسو قوما یو قوم بورا هلاک کړل شوی قوم بورا هالکین هلاکیدونکي قوم دی. منافقانو خو دا ګمان کاو چې دا خو مکې ته لاړه لہذا د مکې خلکو یو ظاهري طاقت او قوت والا دي دا به خپل رسول او مؤمنان به خپلو کورونو ته رانشي هلته به یې هغو قتل کړي دا به شهیدان شي. الله پرې رد وکړو ومن هغه څوک لم یؤمن بالله چې ایمان نه راوړي هغه چې ایمان یې نه راوړی بالله هغه څوک چې ایمان نه راوړي بالله په الله ورسول او په رسول الله نو بېشکه موږ تیار کړی د پاره د کافرانو سعیرا اور سیزونکی. ولله خاص د الله لپاره بادشاهي د اسمانونو دا او د ځمکې دا یغفر بخښنه کوي الله تعالی لمن هغه چاته یشاء او چې خوښوي د الله عذاب ورکوي الله تعالی هغه چاته یشاء او چې خوښوي د الله او د الله تعالی غفور عفو کوونکی رحیم مهربان. سیقول زردا چې وایي المخلفون
وروسته پاتې کړل شوي خلک اذن طلقتم کله چې تی تلاسو الی مغانم غنیمتونو ته لتاخذوها چې تاسو واخلئ دې لره نه دیو به تاسو ته وایي ضروره تاسو پرېږدئ موږ لره نتبعکم چې موږ تابعداري وکړو ستاسو یریدون اراده لري هغو ان یبدلو کلام الله چې بدل کړي هغو کلام الله کلام د الله قل ته ورته وایه لن تتبعونا هرګز تاسو تابعداري مه کوئ زمونږه کذالکم دارنګې ویلي دی الله تعالی من قبل مخکې فسیقولون نو زر د چې منافقان بل تاسو دوننا بلکې تاسو حسد کوئ زمونږ څخه بل کانو بلکې هغو لا یفقهونه چې نه پیدا هغو الا قلیلا مگر لږ بل هو هغو چې نه پیدا الا قلیلا مگر لږ سیقول زر د چې بوی المخلفون او وروسته پاتې شوي خلک چې منافقان چې تاسو کله لئ مغانمو ته مراد د مغانم د خیبر نو موږ دا پرېږدی چې موږ ستاسو ته تابعداري وکړو نو الله دا آیاتونه مخکې نازل کړه چې تاسو کله خیبر ته ځئ نو منافقین به درته وایي چې موږ ورته بوځئ او دا د دې لپاره چې دوی دا ویل چې موږ ته څه مال حاصل شي نه الله ته ورته وایي نبي لن هرګز تاسو تابعداري مه کوئ نه کوئ زمونږه تاسو موږ تابعداري مه کوئ هرګز تاسو موږ تابعداري مه کوئ زمونږه زمونږ تابعداري مه کوئ قل ته ورته لن تتبعونا هرګز تاسو تابعداري به نه کوئ زمونږه زمونږ تابعداري به نه کوئ زمونږ پسې به نه راځئ دا مطلب دی ولې ځکه چې الله تعالی د اهل حدیبیې والا څه وعده کړې وه چې دا فتحه د خیبر دا به د دیو دپاره وي او دا به خالصه د دې وي دا گویا یو عوض دی چې دیو د رسول علیه السلام څه لاړه مکې مکرمې ته لاړه حدیبیې ته لاړه نو د هغې په عوض کې وله الله تعالی دا ورکوي دا یو عوض چې د هغې په عوض کې د الله غنیمتونه دا مال درکړي قل ته وایه للمخلفین ای نبي للمخلفین هغه خلکو ته چې وروسته پاتې کړی شوي من الاعراب د بانډو نه چې هغه د اعراب د بانډو چیرې د بانډو نه دي ستدعون درجه تاسو به راطلب کړه شئ الی قوم یو قوم ته اولی باس شدید چې خاوندان د جنګ سخت وي تقاتلونهم تاسو به قتال کوئ د هغو سره او یسلمون یا به هغو اسلام راوړي فان تطیعوا که چېرته کې تاسو یې طاعت وکړو یؤتکم الله در به کې تاسو تعالی اجرا حسنا اجر ښه وان تتولوا که چېرته تاسو ګرځئ لکه څرنګه چې تاسو ګرځېدلي وئ من قبل مخکې یعذبکم عذابا علیما عذاب به درکړي الله تعالی لره عذابا علیما عذاب درناک ستدعون نظر تاسو به راطلب کړه چې ای منافقانو یو قوم د چې خاوند د جنګ سخت هغه پارس دي او روم دي بعضې وایي چې حوازن او ثقیف دي خو دغه خبره صحیح نه ده او ابو بکر دا منافقان را طلب کړي وو قتال له بنو حنیفه سره عمر رضی الله تعالی را طلب کړي وو قتال له پارس او د روم ته او حوازن او ثقیف حوازن او غطفان دا خو په حنین په ورځ د حنین باندې دا خو ورځ د حنین سره دوی جنګ شوی او دغه وخت کې خو دغه جنگ رسول علیه السلام حنین غزوه خو په خپله باندې کړې وه او رسول علیه السلام خو الله منې کړی قل ته ورته ویل لن تتبعونا چې تاسو به هرګز تابعداري نه کوئ زمونږه تاسو به زمونږ تابعداري نه کوئ نو بیا څنګه رسول علیه السلام را طلب کوي حوازن او ثقیف ته نو لہذا دا را طلب کوونکی ابو بکر دی او عمر رضی الله تعالی عنه دی
لیس علی الاعمى نشته پړون باندې حرج ولا علی الحرج نه په ګډ باندې حرج ولا علی المریض نه بیمار باندې حرج ته حرج په دې څه شي نشته چې دیو کله جهاد ته نه ځي په دې باندې حرج نشته. ومن یطع الله هغه څوک چې خبره مني د الله ورسوله د رسول الله یدخله الله به داخل کړي لره جنتونو ته چې بهیږي به لاندې د دینه الانهار ولې. ومن یتولى او هغه څوک چې وګرځېده یعذبه الله به عذاب ورکړي هغه لره عذابا علیما عذاب درناک. لقد رضي الله خامخا پتا کې راضي و الله تعالی د مؤمنان نه اسباو کې یبایعونک او چې بیعت کړو هغه استاسه اے نبی تحت الشجره لاندې روانه فعلمانو معلومه کړي والله تعالی هغه چې بړون دغه کې فانزل سکینه نازل کړي والله تعالی آرام په صحابه باندې واصحابه موزه او وربکی او بدله ورکړي و الله تعالی هغه ته فتحن قریبا فتح نږدې. لقد رضي الله دې ته بیعت رضوان وایي. رسول علیه السلام چې کله حدیبیې ته راغی نو ما درته وویل چې د خراش لېږلی و بن امیه خزاعي چې اهل مکې والا ته د رسول علیه السلام پیغام ورسوي د دې لپاره لېږلی و چې دا د رسول علیه السلام پیغام خبره هغو ته ورسوي د دې لپاره لېږلی و او د رسول علیه السلام پیغام ما تاسو ته وویل چې هغه دا و چې یاره موږ دغه له راغلي وو عمرې له عمره کوو موږ ته لار خالي کوي چې عمره وو احرامونه هم تړلي او دیو د ذوالحلیفې نه احرامونه تړلي وو. اهل مکه والا د خراش اوښ زخمی کو او دا د هغو نه راخلاص شو راوتښتېد راغی رسول علیه السلام. رسول علیه السلام عمر رضی الله تعالی عنه راولېږه هغه سه مشوره کوله چې ته لاړ شه نو هغه ورته وویل چې یا رسول الله زما د قبیلې بني عدي نه څوک هلته نشته د دې کافرانو په حق کې زه سخت یم زما څوک نشته چې هلته ماله پناه راکړي لهذا ته عثمان رضی الله تعالی عنه ولېږه د هغه هلته قبیله ده. رسول علیه السلام عثمان رضی الله تعالی عنه ولېږه دا د ابان بن سعید بن عاص هلته میلاو شو هغه دا د خپل څاروي نه کوز کو د خپل ځان سره به څاروي باندې په اوښ باندې کېناو او دله پناه ورکړه. مشرکان ورته ویل که ته د خانه کعبې طواف کوې که ده ویل چې زه طواف نه کوم چې تر څو پورې رسول علیه السلام طواف نه کړی زه نه کوم عمره زه نه کوم. مشرکانو باندې دا خبره بده ولګېده هغو راولګېده او دا یې بند کړه. رسول علیه السلام د چې کله خبره ورسېده مسلمانانو ته ورسېده نو اطلاع دا راغلی وه چې عثمان رضی الله تعالی عنه شهید شوی. رسول علیه السلام د ونې لاندې کېناست د صحابه سره بیعت کوي هغه باندې ما تاسو ته بحث وکړو. د رسول علیه السلام چې اول بیعت کړی علما ذکر کوي چې ابو سنان دا د وهب بن محسن دا ابو سنان وهب بن محسن چې د هغه عکاشه بن محسن د هغه ورور صحابه کرام راغله او د رسول علیه السلام سره بیعت وکړه. طارق بن عبدالرحمن وایي چې زه بیا وروسته تلم حج ته نو په دغه ځای ورغلم نو هلته یو جومات جوړ شوی نو ما چې دا نو خلکو راته وویل نو ما چې دا څه جومات نو خلکو راته وویل چې دا ونه ده
هغه ونه ده چې په دې کې د دې لاندې رسول علیه السلام بیعت کړی او په دغه ځای خلکو جومات جوړ کړی. طارق بن عبدالله وجه سعید بن مسیب ته رالم، هغه ته مې ویل نو هغه ویل زما والد صاحب پلار په دې کې پکې و او د دغه نه وروسته هغه چې کله دغه ځای ته ورغی وروسته نو لهذا هغه نه پېژاند چې دا کوم ځای دی. هغه ونه داسې ورکه شوې وه چې هغه ځای ونه پېژاند. نو سعید بن مسیب چې صحابه نه پېژني هغه ځای نو دوی څنګه جومات جوړ کړلی. به هر حال په دغه ځایګینې کې د حدیبیه په دغه ځایګینې کې وړوکی جومات دی او دغه جومات اوس یې خو ډېر غټ کړلی. دغه ته چې ته د حدیبیه څوک نه پېژني چې حدیبیه نه پېژني دغه ځای ته دا چې اوس نن سبا دور کې ته کله د جدې ته ځې نو دا په لار کې راځي دې ته شمیسي وایي او په هغه ځایګینې کې جومات دی خواته کندرات هم داسې پراته دي. به هر حال دا بیعت رضوان دی. الله ذکر کوي ومغانم کثیرة او غنیمتونه ډېر یاخذونها چې ابخلي دیو دې غنیمتونه لره او د الله تعالی عزیز غالب حکیم حکمت والا. وعدکم الله وعده کړل ستاسو الله تعالی مغانم کثیرة د غنیمتونه ډېرو تاخذونها چې تاسو به اخلئ دې لره فعجل لكم هذه نو په جلتۍ سره درکړی الله تعالی تاسو ته دا وکف اید الناس عنکم او بند کړی الله تعالی لاسونه د خلکو ستاسو نه ولتکون د دې دپاره چې شي دا بندول د لاسونو آیاتا للمؤمنین علامه د مؤمنانو علامه د فره د مؤمنانو ویهدیکم او هدایت کوي الله تعالی تاسو ته صراطا د لار مستقیما نیغې سیده. وکف بند کړي الله تعالی لاسونه د خلکو ستاسو نه دا به کوم ځای کې نه چې په خیبر کله تاسو ورغلی نو په دې خیبر کې 300 کسان سواره او رسول علیه السلام بیا پاریس له کوم چې سوارو هغه له 2 حصې ورکړي وکف بند کړی نو خلک لاسونه د خلکو ستاسو نه بند کړي څه مطلب هغه ستاسو جنګ به نه کوي چې نه خیبر والا وکړو نه د هغو ملګري چې هغه بنو اسد و غطفان یا بند کړي لاسونه د خلکو ستاسو نه چې یهودو چې نبی علیه الصلاة والسلام کله د مدینې منورې نه ته نو د یهودو لاسونه یې بند کړي وو چېرې په مدینه منوره باندې خیبر والا حمله کړې وي ځکه چې تاسو خو صحابه کرام ټول تللي وئ عمرې له یا دا ده وکف بند کړی و اخرى او نور بل نعمتونه نور غنیمتونه لم تقدروا علیها چې تاسو نه یې قادره په هغو باندې لم تاسو به نه یې قادره په هغو نور غنیمتونو تاسو نه یې قادر قد احاط الله بها په دغې سره احاطه کړله الله تعالی په دغه نعمتونو باندې وکان الله د الله تعالی په هر شي باندې قادره ولو قاتلكم الذين كفروا قتال کړو تاسو هغه کسان کبرو جو کبر کړو لول ادبار نو خامخا راګرځولې به هغه شاګانې ثم لا يجدون نمند له وليا دوس ولا نصير او مددگار سنت الله طریقه الله دا الذي هغه طریقه قد خرج تیر شو ولا طریقه من قبل مخکې او هرګز ته نه مې طریقې د الله لره تبدیل بدلول
وهو الذي الله تعالی هغه ذات دی کب چې بند کړي الله تعالی ایدیهم لاسونه د کافرانو عنکم ستاسونه و ایدیکم او لاسونه ستاسو بند کړي عنهم د هغونه ببطن مکه نه په ګېډه د مکه کې من بعد وروسته ان اسفرکم علیهم وروسته چې الله کامیاب کړي تاسو سره په هغو باندې وکان الله دی الله تعالی په تاسو عمل کوئ بصیرا لیدونکی وهو الذي کپ بند کړي لاسونه د خلکو ستاسو دا په کوم ځای کې بطن مکه کې حدیبیه په بطن د مکه چې حدیبیه ده په حدیبیه کې د کافرانو لاسونه د قریشو ستاسو نه بند کړي ستاسو لاسونه الله د هغو نه بند کړي لہذا نه تاسو په هغو باندې حمله وکړه نه هغو تاسو باندې حمله وکړه لہذا جنګ ونه شو دا د الله فضل دی ورنه به ستاسو په دغه وخت کې خو اسلحه نه وه کمه وه تاسو به احرامونه تړلي وئ عمرې له تلئ دا مطلب دی انس رضی الله تعالی ذکر کوي چې کله ورځ د حدیبیه وه نو راکوز شوی په رسول علیه السلام او په ملګرو د باندې هغه باندې اتیا سړي د اهل مکې نه په اسلحه کې د جبل تنعیم نه او دا اراده کوله چې اچانک به په رسول علیه السلام باندې حمله وکړي هغو دا اراده کوله او رسول علیه السلام به شهید کی صحابه کرامو هغه ونیول چې رسول علیه السلام ته پیش کړه هغه ورته عفو وکړه الله دا آیات نازل کړي وهو الذي کف من بعد ان ارسل ان اسفرکم چې الله کامیاب کړو تاسو سره په هغو باندې الله په هغو باندې کامیاب کړي هم الذین کافران هغه خلق دی کبرو چې کفر کړه دا کافران هغه خلق دی چې کفر کړه هغو وصدوکم هغو منې کړو تاسو سره مسجد الحرام د مسجد حرام نه د مسجد حرام تاسو منې کړو ولهدی او قربانی معکوبا بند شوی ای بلوغه چې ورسیږي محله مقام فلتا ولولا رجال کجرتن سړي مؤمنون مؤمنان ونساء زنانا مؤمنات و مؤمنان لم تعلموهم تاسو نه فجان د هغو لرا ان تطؤوهم چې تاسو به فعمال کوي هغو لرا فتوسی وکم نو برسیږي تاسو سره غونا معرتن فساد بغیر علم بغیر د علم بغیر د علم نه کدا خبره نه وي کدا نو الله به د مؤمنان به اهل مکه باندې مسلط کړي وي ليدخل الله د دې لپاره چې داخله الله تعالی پر رحمت ورکړي هغه څوک یشاء او چې خوښوي د الله اراده د الله لو تزیلوا کچرته دا مؤمنان کناره کړ شوي لو تزیلوا که دیو درې شوي جدا شوي د مکې نه لعذبنا نو خامخا الله موږ به عذاب ورکړی وی هغه کسان لا کفرو چې کفر یې کړی د هغو نه عذابا علیما عذاب درناک الله موږ به ولس سخت عذاب ورکړی وی هم الذین دا کافر قریش هغه خلک دی چې کفر یې کړلی منې کړي د هغو د مسجد حرام نه مسجد حرام نه سړی ځي هغه نه منې کوي او قربانی معکوبن بند شوی چې ورسیږي محله ځای خپل ته د قربانی ځای کم یو حدود د حرم دی چې هلته ذبح کړي دا خو په حدیبیه کې لاندې بند شي امام شافعي له دغې واقعې نه استدلال کوي چې په حرم ته روان وي چې په کوم ځای کې بند شوې په هغه ځای کې به چې په کوم ځای کې ته بند شوې په هغه ځای کې به سر وي حلالی احرام به پرانیزي دا وایي احناف ذکر کوي چې په کوم ځای کې ته بند شوې په هغه ځای کې به نه پرانیزي احرام بلکې قرباني به راواخلې حرم ته به یې ولېږي چې کله حرم ته دې قرباني ولېږله
نو بیا به او ټیم به دې په ذهن کې مقرره کړی چې دا به دومره ټیم کې راسي نو د هغې نه وروسته به بیا د هغې نه وروسته به سر وخری او احرام به پرانیزي او د دې حدیبیې نه موږ جواب دا کوو چې د حدیبیې بعضې ځایونه د حدیبیه بعضې ځای په حرم کې داخل دی د حدیبیې حصه په حرم کې داخله ده نو صحابه کرامو په دغه حرم په حدودو کې څاروي ذبح کړلي اس په هغه وخت کې جعل الذین چې ګرځولي وو هغه کسانو چې کفر کړی وو ګرځولي هغو بړو خپلو کې الحمیت غیرت حمیت الجاهلیت غیرت د جاهلیت فانزل الله نازل کړی و الله تعالی سکینت و آرام فل علی رسوله پر رسول باندې و علی المؤمنین و مؤمنانو باندې و الزمهم الله تعالی لازم کړو باندې باندې کلمت التقوا کلمت التقوا وکانوا و احق بها ډیر حقدار او هغه حقدار د دې کلمې و اهل او آل کلمې او د الله تعالی بكل شيء بارش باندې علیم علیم الله لا کافران بلنو کہ غیرت جاہلیت چمو صحابہ رسول علیہ السلام عمره ترازی انہی پریدا بزرنو کہ غیرت چرا دامنگ سنگ پرید لقد صدق اللہ خاما خاپتا خسر رشت نکڑی و اللہ تعالی رسول او در رسول بسا الرؤیا خوب بالحق باق سرا اخوب دارے لتدخلن چې خامخا تاسو به داخلېږئ مسجد حرام ته انشاء الله که چېرته خوښوي د الله داخلېږئ به آمینین په حالت د امن کې امن لرونکي به آمینین په امن سره به داخلېږئ محلقین په دې حال کې چې خروونکي به سرونه خپل و مقصرین او واړه کوونکي به لا تخافون تاسو به نه یېرېږئ فعلما معلومه کړی و الله تعالی هغه څه لم تعلمو چې تاسو نه پیژاند فجعل ګرځول الله تعالی ما سیواله دغې نه فتحا قریبا فتح بلا چې هغه فتح مکره یا بدر خیبر دی بعضو خلکو دا ویل چې کله په حدیبیه کې صلح وشوه او په صلح کې دا و چې یاره کال به بیا راځئ او دغه بیا راتلو ته عمرة القضا وایي چېرې عمرة القضا به عمرې ته لکه واقعه موږ بیان کړو په دې کې بعضې خلکو ته شک راغی چې یاره نبي خو خوب لیدلی و او د نبي خوب خو وحي دا خو رښتیا نو دا څنګه موږ عمره ونه کړه او موږ دلته په حدیبیه کې بند شو الله دا آیات نازل چې خامخا به الله د رسول خپل سره هغه خوب رښتینی کړلی په حق سره د نبي هغه خوب په حق باندې دی هغه رښتیا دی او ځکه دا چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ذکر کړي رسول علیه السلام ته چې یا رسول الله په دې خوب کې خو تاسو وخت نه وښودلی چې وخت یې دا تا ته خو وخت نه وښودلی شي لهذا خوب صادق شو بل کله چې عمرة القضا راغله صحابه راغله مدینې مکې مکرمې ته ننوتل او عمره وکړه هغه 1400 کسان یا 1500 کسانو هغه راغله او درې ورځې دی په مکه مکرمه کې مشرکانو ورته مکه مکرمه خالي کړې وه انشاءالله یې ویل دی په دې خوب کې د رسول الله سلام انشاءالله لیدلی و ځکه ورسره دا خوب داسې ذکر کړه یا لتدخلن خامخا تاسو به داخلېږئ خو کله انشاءالله که د الله خوښوي که د الله خوښوي نو هغه به داخلېږئ چې کوم د الله نه وه خوښه او کوم یې دنه مړه کړه ناخوان ځکه چې حدیبیه چې کله صلح حدیبیه چې وشوه نو هغې نه وروسته به څه کسان مړه شوي نو ځکه الله تعالی چې د الله خوښوي هغه به داخلېږي هغه خو وپات شوي چې کوم دی هغه خو نه شي داخلېدی یا آمینین په امن کې به خو که د الله خوښوي که د الله خوښوي نو هله به په امن کې که د الله خوښه نه وه نو په امن کې نه شي تللی یا په دې جمله کې تعلیم دی چې په مستقبل متعلق په یو کار کې به انشاءالله لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا مگر انشاءالله به پکې الا ان یشاء الله محلقین به دې حال کې چې خروونکي به سرونه خپل سرونه به خروي او صحابه چا سرونه خرول چا کسر کړ
هو الذي الله تعالی هغه ذات دی ارسل رسوله چې لېږلی و الله تعالی رسول خپل بالهدى په هدایت باندې و دین الحق او په دین حق سره لیظهره د دې لپاره چې ظاهر کې الله تعالی غالب کې الله تعالی دا دین حق علی الدین په دینونو کله ټولو باندې وکفا بالله شهیدا کافر الله تعالی شهیدا گواه محمد رسول الله محمد علیہ السلام رسول الله دے والذین آغا خلق آمعہو چیز رسول سری اشداء علی الکفار سخدی علی الکفار بکافرانو باندے رحماء بینہم رحم کا ان کی ریب ما بین خلقے تراہم تئین آغو لرا رکو کا ان کی سجدن سجدہ کا ان کی یبتغون طلب کے اگو فضلا من اللہ فضل اللہ نا ورضوانا او رضا سیماہم علامت اگو پی وجوہم بمخونن دیو کی من اثر السجود دا اثر دا سجدون دی دا اثر دا سجدون دی ذالک دغا مثلهم مثال لاغو دے بی تورات بدورات کے ومثلهم مثال دے صحابوں نے بالانجیل بانجیل کے کزرائن پشاند پسل لے اخرجا چراو بجلا پدل شطعہو تیغ پل فآزرہو نو اللہ قوی کی آغا تیغ لرا پس تغلزا نو آغا مضبوط شکلک شی پس توانو ودرگ آغا تیغ علاسو کی پپنڈ اخفل باندے یعجب الزراء خوخی الزراء زمیدار لیغیز بیهم الکفار اللہ دا مومنان قوی کرو دا دیر پارا جو غصہ شی غصہ کی اللہ تعالیٰ بدیو بندی الکفار کافرہ وعد اللہ وعد کرلا اللہ تعالیٰ دا کسان ساچی ایمان روڑ لے او عمل کر لے صالح وعد ورسا کرلا اللہ تعالیٰ منہم دا دیونا وعد ورسا کرلا مغفرت دا بخنی و اجر نازویما او دا اجلوی محمد رسول اللہ فصلح حدیبیہ کی چکلا خط لکلا کیا دا سہیل بن عمر بے اعتراض وکو چیزستا صدا خط پا خط کی علی رضی اللہ عنہ لکو لکلو هذا ما خضع علیہ رسول اللہ سہیل ورطا ایویل چیز دا رسول اللہ منگ نمانو که منگ دا مناو دے نولی هذا منگ بدر سسول حد رسول مناو دے خو منگ بدر ایمان پر آوڑے خط کے لیے ولکا هذا ما خضع علیہ محمد بن عبداللہ دیسی ولکا محمد بن عبداللہ دا ولکا رسول علیہ السلام حضرت انہوں تویل چه دا وران اگا قسمو خور چه زماری قسمی دا زن ورانو اللہ رضی اللہ تعالی بندے اللہ یو دا سے کیفیت پاری کر دا رسول علیہ السلام پا عشق و با محبت کی چاگل چه دا زن ورانو رسول علیہ السلام بخبلا باندے کاغذ راو آغس او آغا خو لکل خندشو کولے خود دغیتے وران کو محمد بن عبداللہ و لکھا اللہ فدے صورت کے محمد رسول اللہ نازل کا چھپا آغا خط کے اگر کا رسول اللہ دا دنا کٹ شوے دے زکر جو صلح پہ خرابے دا خو محمد علیہ السلام رسول اللہ اللہ رے اللہ پا قرآن کے دا رسول اللہ رب او اللہ تعالیٰ بیانا مومنان و صحابہ و مثال ذکر کر لے اشداء علی الکفار چڑیر سخت دی فکافرانو باندے مومن بکافر باندے سخت دی کافر چے مومنینی داوتا دیر سخت دی دا اغد خلینا دا اغد اللہ سن بغیظ غصہ دا سازی او دا مومنانم پا کافرانو باندی سخت دی گران دی دا کافر سپروان لری دا مثلا اور رحماء بینہم رحم کا ان کی ریب ما بین خلقے صحابہ دا مومنات مخفل میں کے دیو بل سر رحم کئی نرمی کئی
سیمهم علامې لري په مخونو د دیو کې من اثر السجود د اثر د سجدو نه دی په مخونو د دیو کې د اثر د سجدو اثرات په مخونو د دیو کې د اثر د سجدو نه دی په مخونو د دیو کې اثر د سجدو دی څنګه سجدو اثر علامې لري په مخونو د اثر د سجدو نه دی هغه اثر د سجدو دا دی د دې په مخونو چې د دیو په مخونو کې اثر پکې پکې دي ښایستوالی پکې پکې دی او حسن رونق پکې پکې دی د سجدو د وجې نه او د سجدو د وجې نه د دیو دا تندي دا تور شوي دي دا یې علامې دي الله د دې مثال بیا ذکر کوي چې د صحابه مثال په تورات کې ذکر تیغ دی چې هغه راوخي بیا هغه تیغ قوي شي په پنډۍ خپل باندې ودرېږي عظمېدار خوښۍ جره دا اوس قوي دی مضبوط دی دارنګې دا صحابه کرامو رسول الله په مکه مکرمه کې راظاهر شو کمزوري و مدینې منورې ته راله الله تعالی هلته مضبوط کړه طاقت او قوت یې وله ورکړه یو اسلامي حکومت وله الله ورکړه لیغیظ بهم الکفار چې غوسه کېږي په دیو باندې غوسه کوي په دیو باندې کفار بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله ورسوله واتقوا الله ان الله سمیع علیم دا سورت حجرات تے مدنی سورت تے دا سورت محمد فتح سے مناسبت دارے چه دوانه سورتونه مشتمل دی په احکامو باندې لہذا دوانه سورتونه په احکامو باندې مشتمل دی په سورت فتح کې قتال د کافرانو سره ذکر شو په قتال باندې بیعت ذکر شو فتح په خیبر باندې حمله دا ذکر شو په دې صورت کې قتال ذکر کیږي د باغیانو سره کوم چې باغیان دي لہذا دا هغو سره قتال ذکر کیږي چې بغاوت کم وکړي د هغو سره قتال دویمه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا نو کوم چې باغیان دي د هغو سره قتال په دې کې ذکر کی سورة فتح ختم خاتمه وشو الذين آمنوا وعملوا الصالحات باندې د دې سورت په اول کې الذين يا ايها الذين آمنوا په دې باندې ابتداء د دې وشو په سورة فتح کې د نبی علیه السلام لوی مقام تشریفات عظمت بڑائی ذکر شو او په دې سورت حجرات کم د نبی علیہ السلام آغا اوچت مقام عظمت آغا ذکر دے فمخکینی آیات کی وعد اللہ الذین آمنوا وعد کړي وا الله تعالی د مؤمنانو سا اجرا عظیما مغفرتا و اجرا عظیما الله د مؤمنانو سره وعده کړې وه د مغفرت او د اجر عظیم
اوس په دې مغفرت کې د دې مؤمنانو نه به یو داسې شی صادر شي چې هغه به دې ته ضرر رسوي. هغه مضرات دلته ذکر شوي دي چې لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. دعوه د صورت ذکر د اصول دي، آداب ذکر شوي دي لپاره دفع د اختلاف، د رفع د اختلاف او د تفرقې د ختمولو آداب ذکر شوي. بقا د اتحاد او اتفاق د چیرې مؤمنان د متفق او متحد. خلاصه صورت په دې صورت کې اصلاح د نفس د په ارشاد باندې په هدایت د الله او د رسول، بیان د حقوق د سید المرسلین علیه السلام ذکر شوی، بیان د حقوق د هغه مؤمنانو چې د یو بل سرونه دي په دین د هغو حقوق ذکر شوي. په دې صورت کې مذمت او قباحت د منافقین هم ذکر شوی. د منافقینو قباحت مذمت دا په دې صورت کې ذکر شوی. لہذا دا د دې صورت د مخکینی دا د صورت خلاصه ده. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تقدموا تاسو مخکې کېږئ بین یدی الله په مخکې د الله کې او رسوله او د رسول الله کې مخکې کېږئ په مابین د مخکې د الله او د رسول الله کې په مخکې د الله او د رسول کې مخکې کېږئ. واتقوا الله ویرېږئ تاسو د الله نه بېشک الله تعالی سمیع اورېدونکی دی علیم دی. دا آیات په دې کې نازل شوی چې وفد تمیم راغی، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نبی ته اشاره وکړه چې په دې باندې امیر قعقاع بن معبد شي. عمر ابن خطاب اشاره وکړه چې په دې باندې بادشاہ امیر اقرا بن حابس شي. دانو اختلاف الله دا آیات نازل کړ چې مخکې د الله او د رسول کې تاسو مه وړاندې کېږئ. د الله او د رسول یوه خبره نه یې کړې او تاسو د هغه نه مخکې کېږئ. دا کار مه کوئ. بعض علما ذکر کوي چې کله نبی علیه السلام خیبر ته ته نو نبی علیه السلام اراده وکړه چې په مدینه منوره باندې یو سړی خلیفه پرېږدي. عمر رضی الله تعالی عنہ اشاره وکړه رسول الله چې د یو سړي چې دا سړی خلیفه کا. الله دا آیات نازل کړ. بعض علما ذکر کوي چې د اختر په ورځ باندې غټ اختر په ورځ باندې نبی علیه السلام منځ نه دی کړی او خلکو وضعې وکړې. الله نبی علیه السلام امر ورکړو خلکو ته چې دغه وضعې بیرته راوګرځوي او دا آیات نازل شو چې د الله او د الله رسول له مخکې کېږئ. رسول یو کار نه دی کړی، هغه مونځ نه دی کړی د اختر او ترازې مخکې وضعې کې. علامه ابن جریج د دې ترجمه کوي لا تقدموا یعنی تاسو مه وړاندې کوئ اعمال طاعاتو مخکې د وخت نه. هغه وخت چې الله په دې باندې امر کړی او رسول الله او رسول چې په کوم کار باندې امر کړی دی نو هغه کار د هغه وخت نه مخکې مه کوئ.
دا مطلب مثلا الله او رسول امر بس کړه چې منځون د باره اوقات مقرر کړلی د مازدیګر وخت مقرر دی اوس تاسو دا کار مه کوئ چې دغه وخت دا کار مه کوئ تاسو چې د مازدیګر منځ راخلئ د ماسپښین په ټایم کې کم وخت چې ولا الله او رسول مقرر کړلی په عقب کې بیا کوئ یاره دې مطلب دا دی چې تاسو مخکې کېږئ مو د الله او د رسول نه نو تقدیم د سړي د الله نه مخکې او د رسول نه مخکېدل دا خو وتل د صفت د مطابعت د الله تعالی مطابعت نه وتې په دې ځای کې نه کې ګوره دا استعاره تمثیلی یو سړی دی د نورو خلکو نه مخکې روان دی نو دا د هغه د مطابعت نه ونه وت نو لهذا مطابعت په هغه صورت کې دی چې ته په هغه پسې وروسته روان یې بین ید الله و رسوله مراد ید الله نه مخکې د الله نه مراد قرآن دی او رسول دی چې د قرآن او د رسول مخالفت به نه کوي بعض علما ذکر کوي چې دا خلک منې شوي وو چې دیو د رسول علیه السلام په مخ کې خبرې وکړي بلکې په دې خلکو په مخ کې د رسول کې به خبرې نه کوي بلکې دا کار به کوي چېرې د هغو د رسول په مخ کې به غوږ خبرې ته نیسي دا مطلب بعض علما د دې مطلب دا ذکر کوي چې تاسو فتوا مه ورکوئ په الله باندې چېرې الله یې داسې کار وکړي رسول ته داسې کار وکړه دا فتوې مه ورکوئ بلکې الله او رسول چې کوم حکم کوي هغه ته ګردن نهاده شي بعض علما به دې آیات سره دلیل نیولی په نفي د قیاس ځکه چې قیاس د الله او د رسول نه مخکې کېدل نه دي الله او رسول یوه خبره نه ده کړې تېره وباسې په قیاس سره موږ د هغې نه علما ذکر کوي چې په دې کې نفي د قیاس نشته ځکه چې قیاس هغه حکم په اصولو کې پکې په قرآن او حدیث کې پکې قیاس راولږي هغې را ظاهر کړي نو هغه حکم د الله او د رسول قیاس را ظاهر کړی دی نو دا تقدیم نشو مخکې کېدل نشو د الله د کتاب او د رسول نه مخکې کېدل نشو یا ایها الذین آمنوا ایمنوا ولو لا ترفعوا اصواتکم تاسو مه اوچتوئ اوازونه خپل فوق صوت النبي پاسه د آواز د نبي نه پاسه په آواز د نبي ولا تجهروا له او تاسو جهر مه کوئ د نبي ته بالقول په وینا باندې کجهر بعضکم لبعض په شان د جهر د بعض ستاسو نه لبعض د بر د بعضو ان طابت اعمالکم برباد بشي عملو نستاسو که تاسو دا کار کاو وانتم لا تشعرون او حال لرجه تاسو با لا تشعرون تاسو با خبر نئی پا دې ځای کې آیات ته وګورئ الله مؤمنانو ته وایي چې خپل اوازونه به په اواز د نبي نه اوچتئ ولې که دا کار کوي برباد بشي اعمال ستاسو اعمال به برباد شي دا مطلب ولې چې ته خپل اواز په نبي په اواز باندې نو دا ادب دی ادب د نبي دی د نبي ادب دا دی چې خپل اواز په هغه نه اوچتئ لهذا چې د رسول علیه السلام روضې ته مدرېد نو چغې به نه وي په قلاره به درود او سلام پر رسول علیه السلام لګي او دا احترام چې څنګه د دې د نبي دی داسې به د علماو د هغو هم احترام او عزت رسول علیه السلام فرمایي العلماء ورثة الانبیاء علما د انبیاء وارثان دي نو علما د العلماء د ورثة الانبیاء
ورسره چا دي د انبیا دي نو کوم ادب چې د نبی دی هغه به دغه سم کېده دی علما سم ولا تجهروا له تاسو به جهر نه کوئ نبي ته په وینا باندې لږه جهر کوئ بعضې بعض ته چې اف زید یا بکر یا عمر نو داسې جهر رسول ته مه کوئ بلکې رسول ته وایي یا رسول الله داسې وایه یا نبی الله دا ورته وایه دا هغه احترام د رسول احترام او عزت کوئ دا مطلب اسو جهر مه کوئ د هغه په وینا باندې لکه جهر کوي بعضې ستاسو نه بعضې داسې جهر مه کوئ ثابت بن قیس بن شماس خزرجی مشهور صحابي دی دا چې کله دا آیات نازل شو راغی په خپل کور کې خپل ځان بند کو کېناست او دا ویل چې زما اواز پر رسول زما اواز چت دی پر رسول علیه السلام باندې زما اواز چتېږي جاړي خپره بعضې علما دا وایي چې رده د رسول علیه السلام سره موقع کې خبرې کولې نو دا وایي زما اواز په هغه اوچت شو راله دروازه بنده کړله په کور کې ناست دی رسول علیه السلام څو ورځې ونله تپوس یې وکړو چې ثابت بن قیس چېرته دی ثابت بن قیس بن شماس صحابي راغی تپوس یې وکړو دا چې وایي که د کور کې کوټه کې دی او جاړي چې زما اواز چت دی زما خبره پر رسول الله چتېږي هغه سړی راغی رسول علیه السلام ته ثابت بن قیس خو په کور کې رسول علیه السلام ورته وویل چې لاړ شه هغه ته ووایه چې ته له دغه خلکو نه نه او ته د اهل جنت والا نه لهذا هغه سړی ثابت بن قیس رضی الله تعالی عنه ته په یو لوی بشارت سره راغی ثابت بن قیس څوک دی په ورځ د هرې باندې د دې درې بچي محمد یحیی عبدالله درې ونه شهیدان شوي هغه سړی د ثابت بن قیس ته دا خو بلیغو معروفو خطیبو دې ته به خطیب د نبی وایه دا وفد بني تمیم چې کله راغی نو د هغو شاعر پاسې شاعر یې ویل د هغه به جواب کې حسان بن شاعر چې ته به شاعر رسول وی د جواب ورکړو او عبد تمیم چې راغله د مفاخره طلب کړه د هغو خطیب پاسې خطبه یې ویله ثابت بن قیس پاسې د خطبه یې ویله خطبه مختصره داسې خطبه یې ویله مختصره چې هغه وویل چې واقعي خطیب د دې خطیب دی اسلام او دا ثابت بن قیس هغه صحابي دی چې په ورځ د یمامه باندې د خالد بن ولید سره جنګېده د مسیلمة الکذاب په خلاف کې را جنګېده دا خو ډېر سخت جنګ و جنګ یمامه او دغه جنګ دی ځای له چې زه ورغلم لهذا هغه نقشه سړي ته په ذهن کې بلکل راشي چې له مسیلمة الکذاب کم کور و د هغه خواته باغ او د هغې نه لاندې بیا بل باغ و په هغې کې دا جنګ کېده هغه نقشه د سړي ذهن ته چې سړی هلته یو ځای ته ورشي هلته حاضر شي نو دا جنګ یمامه کې دا ثابت بن قیس نو دا وویل چې زموږ د جنګ طریقه دا نه ده دا راولګېد داو سالمو د ډوغل داسې وکنس ځان یې پکې دغه او کېناست چې چېرته د جنګ نه وله تختم لهذا دا شهید شو چې شهید شو اوس په ډوغل کې پروت دی ثابت بن قیس چې شهید شو سړی راغی هغه د زغره وه د زغره داسې ته ویسته مسلمان دی زغره ته یې وړه شپه چې شوه نو خالد بن ولید په مدینه منوره کې یو سړي په خوب کې ولده خالد بن ولید دا ثابت بن قیس ورته وایي چې ستا به دا ګماني چې دا خوب
اسې شیطاني خوب دی دا شیطاني خوب نه دی صحیح خبره درته کوم لاړ به شي پلانکي سړی زه چې شهید شوم زما زغره یې واخیسته ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته به چې خالد بن ولید ولیکه او هغه د خپل کور په پلانکي ځای کې چې هلته غوجل څاروي پکې نشته په هغې باندې د پاسه بیا څه شوده یا څه شی نه یې ښودلي لوښی به یې ښودلی د هغې د لاندې زما هغه زغره پرته ده هغه به ترې راواخلي یې ورته دا خبره وکړه او بل یې ورته ویل چې ما باندې د پلانکي قرض دی ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې به قرض بله ورکړه او زما پلانکی غلام دی دا ازاد دی هغه سړی چې راغی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته جواب ووایه هغه چې سړی ولېږه هغه کم ځای چې په زغره خوب کې ویل او هلته زغره پرته وه هغه یې راواخیسته دا ثابت بن قیس هغه صحابي دی او هغه زغره چې راواخیسته نو د هغې نه وروسته دا کار وکړو او کله چې چا و هغه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورکړه غلامان یې آزاد کړه او اعلان یې وکړه چې د دې نه اخوا به د خوب د چا یوه خبره موږ نه جایز کوو چې خوب کې یو خبره چلدلي هغه به موږ نه وایو هغې باندې به موږ عمل نه کوو په دې ځای کې کې دا دلیل د خوارجو دی خوارج وایي چې ګناه دې کوله نو په هغه باندې سړی کافر کېږي ځکه چې الله وایي چې تاسو اوازونه مه پورته کوئ پاسه د اواز د نبي نه وایي چې اواز د نبي نه اواز شد کړو نو ان تحبط اعمالکم اعمال ستاسو برباد شو نو په نبي باندې اواز شتول دا څه شی وګرځېد دا ذریعه وګرځېده د څه شي چې الله عمل باطلوي عمل الله باطلوي دا کافر شول نو چې ګناه دې وکړه نو کافر شوي دا مذهب د خوارجو دی موږ د هغې نه جواب کوو چې په دې ځای کې په نبي باندې اواز شتول دا د دې دپاره چې په دې باندې نبي ته ضرر رسي نو نبي ته ضرر رسول هغه خفه کول هغه ته تکلیف رسول دی باندې سړی کافر کېږي نو ځکه ان تحبط اعمالکم ویل چې الله به عملونه ستاسو برباد بشي عملونه ستاسو ځکه چې تاسو په نبي باندې خبره اوچتوئ په هغه باندې هغه خفه کېږي هغه ته ضرر رسي چې نبي ته ضرر او نقصان رسي د کافر شو سړی دا مطلب دا نه چې په ګناه باندې سړی کافر کېږي د ګناه خبره نه ده بعضې علما ذکر کوي چې تاسو په نبي باندې اواز مه اوچتوئ ولې قریبه ده چې بل اعمال به برباد شي که تاسو په نبي باندې خبره اوچتوله نو قریبه ده چې ستاسو اعمال هلاک او برباد شي عملونه به هلاک شي دا قریبه ده چې عمل هم هلاک شي دا مطلب نو دا کار مه کوئ ان الذین بېشکه هغه خلک یغضون اصواتهم چې ښکته کوي هغو اصواتهم اوازونه خپل عند رسول الله په نزد رسول الله اولئک دغه کسان دي امتنع الله چې خالص کړی و الله تعالی عبدونه د هغو لتقوا لپاره تقوا لهم د هغو لپاره مغفرتون بخښنه ده و اجر عظیم او اجر دی عظیم لوی ابو هريره رضی الله تعالی عنه چې والله زما دې قسمي لا اکلمک زه به خبرې نه کوم ستا سره ای نبي الا مگر اسراره پټه خبر بس حتی چې زه ملاقات وکړم د الله د مرګه پورې به ستا سره داسې خبرې کوم لکه پټ اواز به خپل ستا په اواز نه اوچتوم ان الذین بېشکه خلک ینادونک من وراء الحجرات چې راطلب کوي هغو ته لره من وراء الحجرات وروسته د کمرونه اکثرهم اکثر د هغو نه لا یعقلون نه بیږي هغو ولو انهم که چرته بېشکه هغو صبرو صبر کړی وی حتی له دې حده پورې تخرج الیهم چې ته راوتی وي دیو ته لکان نو خامخا به وی خیرا لهم غوره د هغو لپاره والله الله تعالی غفور عفو کوونکی دی رحیم مهربانه دی دا بنو تمیم چې کله راله دا خو غټ پپت و په دې کې یو نبي علیه السلام ویل چې یا محمد اخرج الیهم ته راوځه بعضو دا ویل بعضو به دې کې ویل چې مدحي زین زما مدح عزت دی و ذمي شین او زمون ذم بیانول دا خو عیب دی دا خبرې کول
الله دا آیاتونه نازل چې بېشکه هغه خلک چې دې ورا طلب کوي او اوازونه کوي تا ته من وراء الله کمرون اخوا او د رسول علیه السلام نه کمرې وي او نو اکثر د دیونه لا یعقلون نه بېږي او نه پوهېږي. داود بن قیس ذکر کوي چې دا د رسول الله صلی دا کورونه مال دل دي. زه دې کورونو ته ورغلی وم، دا له کجورو د پاڼو نه څانګو نه جوړ، په دې باندې د بار د طرف نه ټراټونه دا ځوړند شو او د باب د حجرې نه واخله د باب د دروازې د کوره پورې دا به 6 یا 7 ګزه کمره وه. دننه کمره چې وه دا به 10 ګزه وه. د ولید بن عبدالملک په دور کې دا کمرې راواخیستې شوې، په مسجد نبوي کې داخل شوې او خلکو په دې باندې جړل ځکه چې د رسول علیه السلام کورونه هغه وران شو، په جومات کې داخل شو. سعید بن مسیب ویلي که چرته دا کمرې دیو پرېښې وې نو دا به ډېر ښه وی، ځکه چې وروسته خلک به راتلی د رسول علیه السلام هغه زندګي بیل ده چې د رسول علیه السلام کمرو ته وګورئ چې هغه بلکل ساده کمرې کوټې. سړی به چې ور داخل شه لاس به پکې د پاسه داسې لګېده، د کجورو پاڼې به پرې وي د پاسه او په هغې څخه خاوره تېره. دا د ازواج مطهرات کمرې وي. ولو انهم که چرته بېشکه هغو صبر کړی وی حتی چې ته راوتی وې هغو ته نو خامخا ویې غوره د هغو لپاره دا غوره وه چې دوی تا ته اوازونه نه وی کړی، تا انتظار کړی و چې ته ورته دا غوره وه. والله الله تعالی غفور عفو کوونکی دی، رحیم مهربانه دی. یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو ان جاءکم فاسق که چرته راشي تاسو ته فاسق به یو فاسق بنبأ په یو خبره باندې فتبینوا نو تاسو تحقیق کوئ ان تصیبوا قوما د دې وجې دپاره چې تاسو ونرسئ یو قوم ته بجهالت په جهالت سره فتصبحوا تاسو به وګرځئ په هغه څه باندې چې تاسو کړی نادمین پښیمانه کېدونکي. آیات مطلب دا دی که یو فاسق تاسو ته به یو خبر باندې راغی نو تاسو تحقیق کوئ. د فاسق په خبره باندې به عمل نه کوې، ځکه چې ته به د فاسق په خبره باندې عمل وکړې په جهالت سره بیا په خپل کار نادمي. رسول علیه السلام ولید بن عقبه بن ابي معيط لېږلی و بني مصطلقو ته چې لاړ شه د هغو نه زکات واخله. دا چې کله هلته ورغې نو هغه د په استقبال کې راغله خلک چې دا خو د نبي علیه السلام عامل راغلی دی. دا خلک چې راته په استقبال کې راووتل نو دا ویرېده او د امر قتل لپاره راغله. واپس راغی رسول علیه السلام ته ویل چې یا رسول الله هغو زه قتل کولم، زما نه سورلی اخیسته او هغو مرتد شوي دي، زه واپس رالم. رسول علیه السلام خالد بن ولید او صحابه کرام ولیږل روان. د دغه بني مصطلقو مشر ورته په لار کې راغی، هغه ته ویل چې څه کوئ؟ ویل چې په تاسو ویل ولې؟ ویل چې تاسو مرتد شوي. هغه ویل چې موږ خو نه مرتد شوي او دا هغه سره رسول علیه السلام ته راغی او رسول علیه السلام ته واقع بیان کړه چې ستاسو نه عامل راغلی دی، موږ نه څوک لیدلی دی او موږ الله دا آیات نازل کړ. د دې نه مطلب دا نه دی چې ولید بن عقبه فاسق دی. صحابه په حق کې به دا خبرې نه کوئ، صحابه عدول دي. البته الله عام آیات نازل کړی دی، عامه خبره الله تعالی کوي چېرې که تاسو ته چېرته یو فاسق راغی نو تحقیق کوئ. او د دې وجې نه په راویانو باندې چې جرحه کېږي چې دا ثقه دی دا هغه هم د دې قبیل دی، یاره دا ضعیفه دی، دغه هم چېرې دا تحقیق د دې راویانو وشي چېرې به داسې نه چې چېرته یو حدیث ضعیف وي او هغه ته صحیح ویلی شي. وعلموا پوه شئ ان فیکم بشک په تاسو کې رسول الله لو یطیعکم که چېرته اطاعت وکړي رسول ستاسو په ډېرو د امر کې په ډېر د کارونو کې لعنتم نو خامخا تاسو به مشقت کې ولګئ. ولکن الله تعالی حبب الیکم الایمان غوره کړی دی، محبوب کړی دی تاسو ته ایمان، وزینه او ښایسته کړی دی الله تعالی ایمان بدلون ستاسو کې.
وکره او الله تعالی بد ګڼلی تاسو ته کفر او فسوق والعصیان او نافرمانی اولئک دغه خلک هم هغو الراشدون هدایت یافته دي فضلا فضل من الله د الله نه و نعما نعمت دی والله الله تعالی علیم علیم دی حکیم حکمت والا دی وان طائفتان که چېرته دوه طایفې من المؤمنین د مؤمنان نه اقتتلوا قتال کوي هغو په خپل منځ کې د مؤمنان قتل کوي نو څه وکوي فاصلحوا بینهما نو تاسو اصلاح کوئ په مابین د هغو کې د هغو په مابین کې اصلاح کوئ فإن بغت إحداهما على الأخرى که چېرته ظلم کوي یو د دیونه على الأخرى په بله باندې فقاتلو نو تاسو قتال وکړئ التي د هغې سره تبغي چې هغه ظلم کوي حتی تر دې وخته پورې تپي الى امر الله چې مایل شي هغه الى امر الله امر د الله ته انس بن مالک رضی الله تعالی آیات په دې کې نازل چې ما نبي علیه السلام د ویل کته راغلی وی عبدالله ابن ابی ته او دعوت ته ورکړی نو رسول علیه السلام لاړ سور شو په خره باندې مسلمانان ورسره ورسري چې کله رسول علیه السلام چې کله عبدالله ابن ابی منافق دا رسول علیه السلام راغی نو هغه ول الیک عني زمانه درې شه په والله زما د قسمي لقد اذاني خامخا ماته ضرر رسولی دی هغه بدبو د خره ستا ماته ضرر ورساو عبدالله ابن ابی رسول علیه السلام ته یو سړی دغه څار نه راپاڅېده والله ویل حمار رسول الله صلی الله علیه وسلم اطیب ریحا منکه چې د رسول علیه السلام د خر بي ستا زما د قسم وي چې ستا نه ډېر محبوب او ډېر غوره دی په دې ځایونه کې صحابه په خپل منځ کې پاڅېد جګړه شروع الله دا آیات نازل کړ چې مؤمنان په خپل بیل کې جنګ کوي په اصلحو تاسو د هغو په مابین کې اصلاح کوئ او د دې معلومه شوه چې قتال کوو مؤمنان یو بل قتل کوو نو من المؤمنین ورته الله ویلی به دې کافر کېږي نه فإن فاءت که چېرته هغه مایل شوه د الله حکم ته فاصلحوا بینهما نو تاسو صلح کوئ په مابین د دوی کې په عدل سره واقسطوا او تاسو انصاف کوئ بېشک الله تعالی خوښوي المقسطین انصاف کوونکي انما المؤمنون بېشک مؤمنان اخوة ورونه دي فاصلحوا بین اخویکم تاسو صلح کوئ په مابین د وروڼو خپلو کې واتقوا الله ویرېږئ د الله نه لعلکم شاید تاسو ترحمون به تاسو باندې به رحم وکړی شي مؤمنانو اخوة ورونه دي الله مؤمنان ته ورونه ویل المؤمن اخو المؤمن یو مسلمان د بل مؤمن ورور دی دا اخوت دینی او اسلامی دی نه په اصلحو تاسو اصلاح کوئ په مابین د وروڼو خپلو کې لہذا اسلام هم صلح کوئ واتقوا الله ویرېږئ تاسو د الله نه لعلکم شاید تاسو ترحمون به تاسو باندې به رحم وکړی شي زه بس دی رسول الله